خواجہ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ گنگوہ په هندستان کې یو کلی دی، یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی. دومره د زمانې بزرګ و چې د دنیا خلک به راتلل او د هغه نه به فیض حاصلو، لوی بزرګ و. لیکن قانون دا دی چې دا د بزرګانو دا بچی چې که نه نو ډېر پکې سمې ګنې اکثر خرابي. هغې وجه دی چې هغه په نیازبین لوی شي، مریدان راځي لاسونه وله ښکلی، موټر ورته ولاړې وي، بنګلو کې ګرځي، خلک وله ډوډۍ کوي د هغه پلار د مخه، نو بس دې نیازبینې د ده نیکو ته ورسه توجه ني. او زمونږ پښتانه وایي د کور لور خور چې که نه دا قړمیزه نه وي. که دا پلار ډېر لوی سړی وي خو د خپل زوی ته او د خپل رور ته او د خپل د کلي خلکو قوم د خلکو ته لوی سړی نه ښکاري. انډیا والا وی گر کی مرغی دال دال، که بار وته څوک په ارامۍ چرګوټیم کېږدي نو خوشحالېږي وته، او که په کور کې دننه وته ښځه هغه کورنۍ چرګ هم راوړي ورته ښه مدېداره لال کړي نو نه یې تېرېږي، هغه له خوند نه ورکوي. بهر کیف خواجه عبدالقدوس زوی و، دا خو ډېر لوی سړی و چې پلار یې مړ شو، زوی خو نیازبین و، خلکو به یې د زوی لاسونه ښکلول، تندي به ښکلول، د وی بس راشه ما کې کمال دی. خو چې پلار یې مړ شو ورو ورو د خلکو امینه ختمه شوه، کمیده 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 ډو څوک راتلل نه. او دا څه شو چا ورته وی ستا د دې پلار چې خلکو قدر کو پیشو مور نه تپوسو که مورې زما د پلار په خلیفګانو کې او په مریدانو کې نن لوی خلیفه او لوی مرید کوم ځای دی؟ مور ورته بچې په بلخ کې دی. وی ښه مور اجازت راکړه زما او زما د پلار چې دا کوم لوی مرید دی په بلخ کې نو د خپل پلار میراث د هغه نه راوړم، هغه نه زده کوم چې هغه د پلار نه مې څه زده کړي چې زه یې هغه زده کړم. دی لاړ بلخ ته، د پیر صاحب زوی دی چې د بلخ هغه پیر صاحب ته خبر شو نو اول استقبال لبار راغی او داسې مضبوط استقبال یې ولو کو چې په اس د پاسه سور کو او د پلار دی پیر صاحب یې د اس واګې ونیولې چې دا زما د پیر صاحب زوی دی. هغه ورته وی نه صاحب نه ته زما د پیر صاحب زوی. او مریدان هم حیران دي چې دا خو د بلخ دا پیر خو زموږ ډېر لوی پیر دی او ګوره دا ماشوم هلک دی او دی په اس سور دی او د واګې نیولې دي. مریدان هم قدر شروع کړه او په ډېر لوی استقبال کې خپلې خانقاه ته ورسو. چې خانقاه ته ورسو مېلمستیاګانې دي او ګډان دي او چیلي دي ولالۍ او پیر صاحب ورته داسې ناست دي لکه په تحیاتو چې سړی ناست دي په قدر او د عزت او د احترام. دا ولې دا زما د پیر صاحب زوی دی، هغه ګنګو هندوستان نه راغلی دی او خلک هم د پیر صاحب د وجې نه قدر کوي. 5-6 ورځې په مېلمستیا کې تېرې شو، ډېر لوی عزت او ډېر لوی قدر یې وله ورکړو. اخره کې دا هلک ورته وایي د بلخ د پیر صاحب ته وایي حضرت زه خو څه مقصد له راغلی یم. الجي وایه څه مقصد دی؟ وی زما مقصد دا دی چې د خپل پلار میراث وړل غواړم، تا چې زما د پلار نه څه زده کړي دي نو اقه شی ما نه پلار نه دی زده کړي، ما خو په نیازبینتوب کې ژوند تېر کړی دی، هغه شی د نه زده کول غواړم. وی ښه هغه زده کول غواړې؟ وی یو. وی ښه بس مریدانو ته یې په دننه پس مېلمستیا بنده شوه، خبره ختم. وی ښه بچې داسې به وکړې د جومات هغه ګوټ کې هغه سبیل کې دړو باندې اوبه ګرمېږي هلته کښېنه او د مسافرو له د جومات کې چې څوک راځي هغې له اوبه ګرموه، علاقه یخه ده، دړو ته کښېنه اور بلوه. بس یا میلمه یا عزت یا قدر اپې پوه شو چې دکې کومه بیماري ده. لکه رسول الله مبارک دغه صحابي ته غصه مه کوه، اپې شو چې دکې قبر زیات دی، دا ته استل غواړي هله به دا سمېږي، قبر ته تا ونه ویستا نه سمېږي. قانون دا دی جی چې یو سړی بیمار یو د په خېټه کې چینجي وي او ته دله د دنیا دارو او ډاک ورکې دی نه ښه کېږي، دا بیماري به ته وباسې وروسته له طاقت داروګان ورکوه، د خېټې د چینجي ته وباسه. یو سړی دی او د هغه وجود زخم دی، د زخم علاج ولو که وروسته له طاقت دارو ورکوه. یو سړي تبه ده، د تبې علاج ولو که چې تبې ښه شي وروسته له طاقت دارو ورکوه، او ته له تبې علاج نه کوې او طاقت دارو وله ورکې، علاج وله کول پکار. به دې لګیا دی اور بلی اور بلی یو ویندې ته وی او داسې وینځه وه د دې بلخ د پیر صاحب چې هغې به دا ډیران غورځو په سر باندې دا ځای به جارو کوه هغه چې کم خزلې مزلې وې هغه په ډیران غورځولې. ورته وی داسې کار وکړې یو خبره کومه دغه هلک چې دا اور بلی که نه ته چې دا خزله غورځی را د خوا کې تېره شه
غږ ورته مه کوه، خو لکه خوا کې تېره شه، او چې دې څه کوي یا څه وایي نو انوټ که ماته پټ بیا ووایه، غږ ورته مه کوه. ویښه صاحب هغې چې کله هغه ارس په ټاټکي کې یا په سکری کې واچولو او روانه شوه، د دغې هلک خوا کې تېره شوه. چې تېره شوه د هلک ورته سترګې راوویستې، وایي ظالمې زما خوا کې تېره شوې، دوړې دې په ما باندې د ګند په ما دې دوړې راوستې، ارمان دی نو ګنګوه نه دی نو چې سره مې کتلې وې، ګنګوه نه یم مېلمه یم ګنې پیشې وې به وینځې نه پیر صاحب پټ تپوس وکړې، وې څه وې صاحب سړی غوسه شو او راته ډېرې خبرې وکړې. وی خلا قبر د سر نه دی وتی، راویې غوښته لکه دلته راشه څنګه چل دی کار مار کې او صاحب زه خو اور بلوم اوبو ته. وی نن نه پس به دا ډیوټي م شو چې مېلمنو ته به سپلی م سمې، جومات ته چې څوک راشي مېلمانه نو سپلی م ورته سموه، هغه کار به م کې ادام کوه. ښه جي هلک ته دا ډیوټي مو واله شو، چې دا ډیوټي مو واله شو څو ورځې دا ډیوټي پې ښه مضبوطه وکړه، څو ورځې څو میاشتې. بیا هغه ویندې ته ورشي داسې کار وسوکړه چې په سر باندې هم دقسې دغه واچوه دا خزله، او بل دلته لرې تېره شوې دی له خوا کې ورسره تېره شه، نږدې ورسره تېره شه، او غږ مه کوه، تماشه کوه چې دې څه وایي او څه کوي ماته به وایي. جینۍ چې ورسره څنګه خوا کې تېره شوه نو هلک خو د خولې نه څه ونه ویستل، خو ډېر برند برندې ورته وکتل، برند برندې ورته وکتل. چې وینده راله وی صاحب نن خو د خولې نه څه ونه ویستل، خو ډېر په سترګو کې راته ډېر تیز وکتل. وی خلکه مرض اوس هم شته، بیماری پکې د لاته نه ده وتی، سار له داسې کار وکړه چې خوا کې ورسره تېره شوه، داسې یو جټکه ورکړه چې لږه خاوره پې د پاسه ورپرېوځي. څو ورځې تېرې شوې چې تېرې شوې او دی مخکې تېره شوه او داسې معمولي جټکې وویل لکه خاوره م پې پرېوته، نو دی د سر لاندې که نور غږ یې ونه کړ، برند برندې وکتل خو سر یې لاندې که. جینۍ نه تپوس وکړه د وینځې نه پیر صاحب څه چلې وکړه، وی صاحب بیماري څه ناسوتې ده، نن خو یې تیز نظر هم ونه کړ، بدره دې مونه وي، سر یې لاندې کړ. وی نور خو یې څه ونه وی، وی نه، وی نه شته لا بیماري. راویې غوښته وی داسې کار به وکړې اور به م بلې، سپلی به م سمې، او د سماتې چې دا خلک کوي دا لوټې م وړې وړې کوه، دا لوټې م وړې وړې کوه، او چې دا په کومو لوټو باندې د سوچئ دا ټیم کې چې و بار غورځوه. ښه جي دا به م کوم. دا ډیوټۍ والا شو چې سمودی پې دا ډیوټي وکړه، نو بیا هغه ویندې ته داسې کار وسوکړه چې لاړه شه او خوا کې چې تېرېږي نو د قص تخپه خوا یو پې ورپرېوځه، او چې څومره ګند پې د پاسه ورغورځوه، ګورو چې بیماري وتې ده که نه ده وتې. بلډ پریشر مشین باندې خلک بلډ پریشر چک کوي که نه چک کوي، یا ترمامیټر خوله کې کېږي چک کوي که نه چک کوي. نو زموږ علما یا دا بزرګان په دې طریقه چک اپ کوي، موږ لیباټروله څوک نه لیږو، نو موږ دا طریقه یې موږ اندازې ته ګورو چې لکه نن سبا خو د خلکو شکایت د مور او پلار ډېر زیات چې مور او پلار ته خلک خبرې کوي، نو په هغه جمعه هغه تقریر کوته، او چې پوه شو چې دا خلک خو غوسهناک دي او جنګ جګړې کوي، بیا د غوسې بیان ورته کوو. او د بزرګانو له لاړ چې هغوی هم تا سره دغه چلول کوي بهر کیف چې وینده لاړ او ټوکری ښه د ګند نه ډکه کړې ده او د هغه خوا کې شوه قد صحفه خو یو چې خرش شو پې ور پرېوته، ګند یې پې ور وغورځوه په دا هلک او دا هم پې پرېوته. هلک ورته څه وایي، جینۍ خوږ خو نه شوې، اوهو نه نه تا باندې مې ګند در پرېوته، هېڅ خبره نشته، دا خو د پیر صاحب د خانقه او د جومات ګند دی، دا خو موږ له سر بسر وچشم، شکر دی چې په ما را پرېوت، خو ته خو خوږ نه شوې که نه ګند به خپل کار کوي. اوهو دیګه کم ځای دی خوږ دی چې زه دې ونیسم. جینۍ راله پیر صاحب ته یې وی سړي خو دا چل وکړه، په ما خفه شو، ګند خو یې وی چې دا خو ډېر لوی شی دی چې د ما د پیر صاحب د خانقاه ګند دی، دا خو ډېر بهترین شی دی. وی بس بیماري ته ووته، راویې غوښته ای بچې ډیوټي ختم، بس دې دپاره مې کول چې ستا یو بیماري در کې وه د غصې او د کبر همې د نه ستا هغه بیماري ووته. خو زه چې ځو چې اوس دغه باندې ښکار وکړم، ما سره اوس کار له ده لال روان شو افغانستان کې، خو دا شاړې علاقې ډېرې دي ښکار له، نو د سپي ساتلي د ښکار، او شریعت کې هم دا دي چې درې سپي ساتلی شي، یو د ښکار سپي چې ته پې ښکار کوې، خرڅ له نه چې ته د ښکار سپی. بعضې خلک ما ته مخکې ویل چې چاوي پلان کې خو سپی ساتي خرڅی یې، وایي چې د ښکار سپی ساتل جیز دي. مې د ښکار سپی ساتل جیز دي، خو ښکار له خرڅولو له نه، چې ته یې ساتې او خرڅی
د ښکار سپی، دویم د څوکۍ سپی چې ته کور کې دیره کې او څوکۍ دی لکئ، او دریم دا د ګډو چیلو والا چې دا ګډو چیلو والا ګډې چیلې سره یو دي سره یو سپی وي، دا درې سپي ساتل جایز دي، او د دې دریو سپو نه علاوه بل سپی ساتل ګناه ده، او نبی علیہ السلام فرمایي چې د رحمت فرشتې هم نه راځي، او حضور پاک فرمایي چې د دریو سپو نه علاوه کوم سپی څوک ساتي د ده د عمل نه خدای نیکۍ کموي، نیکۍ کمیږي. نو خدای مکه چې سادي دیو د رحمت فرشتې نه راځي، نو کومې فرشتې به راځي؟ د غضب. نو د غضب فرشتې به دنه سو باسي. نو د ښکار سپي ورسره دي. نو دې هلک لا دا ګنګو والا د پیر صاحب دا زوی چې دی دله یو سپی ورکړه، وی بچې دا زنځیر کلک ونیسه، دا به پرېږدې نه، او چې کله راته زه ووایم چې اوس ښکار پسې خوشې که نو بیا به یې پرېږدې، دا به یې ډېره ښه ده. نو پیر صاحب په اس سور دی او دله سپي ورکړی دی، نورو مریدانو سره سپي دي. نو دې غریب خو لاغر هم دی، ټپ شوی هم دی، خوراک یې هم کم کړی دی، او د سپو د ګرځولو د ښکار بلد هم نه دی. نو چې منډې وي او سپی خو طاقتمنې زوروري، منډه وي دی پسې نشي دی راپروزي، او په اسونو زغلي پیر صاحب او مریدان، او دی پیاده روان دی. نو دی خو ورته پیر صاحب ویلي چې سپی به نه پرېږدې، سپی ځان پسې راکاږي، غري د وینو وینو شو، او دلته نیولې دی او ناګانه غرض وخوري، سپی ځان پسې راکاږي، نو لاسونو د خپو نه د وینې داسې اوبی دی. پیر صاحب ورته ګوري چې واپس راغلل، نو پیر صاحب په خوب کې د دې هلک پلار هغه خپل پیر ولیده، او ورته وایي ای د بلخ زما مریده، ما خو تاله دونه منډې نه وې در کړې، ما خو تا نه دومره کرلې نه ویستې، ما خو ستا د وجود نه دونه وینې نه دي بهیولې لکه زما دې زوی سره چې تا وکړل. دا دې ظلم ورسره ونه کړه، زیاتې دې ونه کړه. دې ورته په خوب کې وایي وی حضرت اومې کړل، بېشکه تا داسې نه دي کړې او ما وکړل، خو زما مقصد دقه دی چې دې زه ستا په دا ګدی کښېنم او چې ستاسې دي چې هغه وله ورکړم. ډېره ښه ده. نو راغې صاحب د عبدالقدوس ګنګوهي په دی باندې کېناست، نو هغه مرتبه حاصله کړه چې د پلار نه یو څو لیشتې خدای اوچت کړ. غصه چې څوک کوي کبر ورسره، غصه به هم نه کوې لا تغضب، او کبر به هم نه کوې.